أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون سورة رعد مدنی سورت تے ترتیب نزولی کی رستو د سورت محمد نه دی مخکې سورت کې چې کله دلایل نقلی ذکر کړو نو په دې سورت کې دلایل عقلی و ذکر کړي دارنګه مخکې سورت کې چې کله مسله بیان کړه چې یوسف علیہ السلام مسله د توحید په جیل کې بیان کړوا نو په دې صورت کې به وایي ته پاسه ودرېږه نو دا مسله په میدان کې بیان کا هغه چې چا طرف ته دعوت ورکړو الله طرف ته دعوت نو په دې صورت کې به وایي چې هغه ته را مدد شوایا د را مدد شو ویلو لایق هغه صرف الله دې بل څوک نه دی صورت کې مثالونه دي په مسله د توحید باندې دعوت صورت بئی چې د بلنې لایق صرف الله دی आवाज چې کې نو صرف الله تکوا چې غواړي نو صرف د الله نه غواړه نو په دې صورت کې مسله د توحید به ذکر کړي په مختلف قسم دلایل سره په دې کې به یو دا وایي چې خالق د هر څه الله دی دویم به دا وایي چې په هر څه باندې پوها الله دی او دریم خبره بدا کی چې محافظ د هر څه الله دی او سلورم خبره بدا کی چې متصرف په هر څه کې الله دی دا سلور خبرې چې ذکر کی په دې باندې دلائل پیش کی نو دا مسله به ثابت کی چې له دعوت الحق الله د پاره आवाज د الله د پاره دا الله نه غختل دا جایزی هغه حق دی او دا الله نه سوا چې بل چاته سو کرامت شوی چاته आवाज کوي نو هغه پناه حق دی ابتداء عظمت د قران کریم ذکر کوي صداقت د قران کریم ورپسې مسله د توحید پیش کړي او تذکرہ دې کې چې خالق د هر څه الله دی ګورا دا دومره اسمانونه پیدا کړلی نور او سپومې پیدا کړلی او دای په کار کې لګوللی دی اسمان ته ګورا دای بغیر دستنو نه پیدا کړلې یادا چې د اسمان ته ظاهری ستنی نشتی دیکې یاستنی شته هو پټی دی پټ استن صدا هغه مسله د توحید دا چې کلا په عالم کې توحید منل کېدو توحید ویل کېدو دا الله نوم اغسته کېدو
په توحید سره نو په عالم باندې قیامت بنه راځي. اسمان او زمکا دا به قائمی، دا نظام دستور او د سپومې د انور دا به قائمی، دا به چلیږي. او چې کله دا आवाज ختم شو د الله رب العزت د وحدانیت، نو دا ټول هر څه نظام به درهم برهم شي، دړي وړي بشي. زمکه ته ګورا الله څنګه غړولا، پدې باندې درانه درانه غرونه خودي دي، پدې زمکه ګوره نهرونه جاری کړلی، بیا ګورا سمرا میوي دي آمدنی دي. زمکو ته چې ګوره نو پای کې هم حصے دي، ټوکړي دي. پدې زمکه کې قسمه قسم فصلونه الله راخي جوړلي، باغونه دي. بل خبره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی ته د دې خلکو په دې خبره باندې تعجب کې، ته تعجب کې په دې باندې چې دا خلک تا نه مني، دا خلک ستا د رسالت قائل نه دي. دا سکه دا خو دومره غټه خبره نه ده، غټه خبره دي د الله په باره کې کوي. وای چې کله مونږ مړ شو خاورې شو نو مونږ به دوباره بیا څوک راپورته کوي. دا د دې دا خبره ډېر تعجب دا ده چې د الله رب العزت په باره کې د دې عقیده هغه غلطه ده. الله د خالق نه مني، الله اختیارمن نه مني. نو څوک چې داسې خبرې کوي نو دا کسان انکار کوون کې دي، دا کافر دي. نو د قیامت د دې حال د قیامت به ذکر کوي، قیامت کې به د دې سحالي. دارنګه دنیا کې دا خلک لګیا دي، ښه کار یې کړی نه دی او بد کارونه کوي، او ښه کار یې کړی نه دی، توحید یې نه دی منلی، او ستا نه غواړي عذابونه راوله، عذاب دی راوله. د هغې تذکره به کوي. الف لام میم را تلک آیات الکتاب، دا آیاتونه دي د کتاب د قرآن کریم. والذی انزل الیک من ربک الحق، آغاز قرآن چې نازل شوی دی تا ته ستا د رب د طرف نه په حق دی. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر د خلکو نه ایمان نه راوړي. قرآن کریم الله و ایمان حاصل کړل تا ته، نو دا په حق باندې راغلی تا ته، لیکن اکثر خلک نه مني. هغه لاسکه چې کوم کافر دي، مؤمنان مسلمانانو کې چې ګوره نو قرآن کریم ډېر احکام داسې چا نه مني. الله الذي رفع السماوات بغیر عمد ترونها، الله غزاد ته چې اوچت کړي دي اسمانونو لرا بغیر دستنینا. ترونها چې ته وته ګوره، ته ګوره نو ستن پکې ښکاری نه، څومره چې ګوره لرې نظر ګرځوا یو ستن و پکې تا د ښکار نشي. دغسې څوک کولی شي، داسې یو چت څوک جوړولی شي، معمولی لږ کار یو سړي کړی، یو ځای جوړ کړی بغیر د ستنې نه جوړ کړی. خلک راځي تماشو لکه دومره غټه آبادي ده، ستن پکې نشتي، څومره به وي. نو هغه به وي چېرته په 100 کې به وي، 100 مرلو کې به وي، یا به چېرته زیات نه زیات یو کنال به وي. نو دومره ځای کې یو آبادي به یې کړي، او هغې کې بستن نه خلک به پسې راځي او ګوري به که دومره غټ ځای دی. کراچۍ کې جماعت ته نا خلق راځي او ګوري، ګول مسجد وته وي. نو پای کې یو ستن نشتی، خلق راځي تماشولا، ستن بګی نشتی. الله دې کارکردګۍ ته ګورا، سمرا دنیا دا سمرا عالم دے، یو اسمان نه دے، ګڼ اسمانونه دي، او یو تهم ستن نشتی.
بغیر د ستنو نه دا جوړ لی آباد دي ولاړ لی قائم دي. دویم ادا دا الله الذي رفع السماوات، الله غذات چې اوچت کړي دي اسمانونه بغیر عمدن، بغیر د داسې ستنو نه چې تو ته ګورې. داسې ستنې نه دي چې تو ته ګورې چې ته اینې ستنې شته، خو داسې ستنې دي چې هغه ته نه په سترګو باندې ښکاري نه. هغه څه دی؟ هغه مسله د توحید ده. الله رب العزت دنیا چې پیدا کړله نو څه دپاره؟ د خپلې بندګۍ دپاره. مسله د توحید ده. قرآن کریم کې مسله د توحید الله ذکر کوي. نو احادیثو کې راځي چې لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض الله الله. هغه پورې به قیامت نه قایمیږي سو پورې چې دا خبره کولی کېږي چې الله یو دی، الله یو دی. دا د الله د یووالي خبره کولی کېږي نو قیامت کېږي به نه. او چې کله د آواز ختم شو نو قیامت بشي. اسمان به رارتاو شي، ستوري به راودوړېږي، نور به خړ شي، د نور رڼا به لاړه شي، نور به راونغښتی شي، سپومۍ ده دا ټول هر څه دا به دړې وړي شي. نو الله الذي رفع السماوات، الله غذات چې اوچت کړي دي اسمانونه بغیر عمدن، بغیر د ستنې نه ترونه چې تو ته ګورئ چې ستن ورته نه ښکاري، یا بغیر د داسې ستنو نه چې ته یې نه. ثم استوى على العرش، بیا الله برابر شوی دی په عرش باندې. دا زمونږ ایمان دی الله په عرش باندې دی. دا الله قدرت دی، دا الله علم دی، هغه هر چاته هر ځای ته شامل دی. دی وجنه ویل کېږي الله په هر ځای کې دی. الله هر چاته نږدې دی، د مرۍ د رګ نه نږدې دی. الله رب العزت مخکې خبره تېره شي ده، خلق تپوس کوي الله لرې دی که نږدې دی؟ نه الله وایي زه نږدې یم، فإني قریب، زه نږدې یم، اجیب دعوت الداعی اذا دعان. بعضې خلک پکې نورې خبرې کوي چې یو سړی پوهېږي نه، عقل نه وي، نه هغه نورې خبرې کوي. چې ته وایې الله په هر ځای کې دی، نو دی وایي په لیټرین کې هم الله دی. دا د عقل کمزوري ده. الله د علم په لحاظ سره، د قدرت په لحاظ سره هر ځای کې دی، هر چاته نږدې دی. وسخر الشمس والقمر، الله مسخر کړي نور او سپومۍ، نور او سپومۍ الله مسخر کړي په کار کې لګولي. کل یجری لاجل مسمى، دا ټول چلیږي د نیټې مقررې پورې. نیټه مقرره ده د الله په نسبانه. الله ته معلومه ده چې څومره به دا اسمان او ځمکه دا نظام دا به څو پورې قایمي، مسلمانان به کله ختمیږي نه الله ته پته ده. نو قیامت کېږي به، نو د قیامت ورځ الله ته معلومه ده، بل چاته نه معلومه. یدبر الامرات، الله تدبیر کوي د کارونو. یفصل الآیات، تفسیر سره بیان آیاتونه. لعلکم بلقاء ربکم توقنون، د پاره دی چې تاسو په ملاقات د خپل رب باندې یقین ولرئ. وهو الذي مد الارض، لا غزات چې غړولې د ځمکه، وجعل فيها رواسي وانهارا، او ګرځولې پرې ځمکه کې درانه درانه غرونه او نهرونه. درانه درانه غرونه دي پکې، یو طرف ته د ځمکې ته چې ګورې نو دا ګول لا، لیکن دا دومره غټه ده چې د هغې ګولایي هغه موږ نه محسوس کوو. موږ لګیا یو په دې کې چې ګرځو نو موږ ته پته نه لګي. الله په داسې نظام، داسې طریقې باندې د هر څه جوړ کړلي. دا ځمکه دا په دې پورې ټول نښتي دي. که وګورې ځمکه ده نو دا یو د یو هګۍ په شکل کې، نو دغسې د ګولایې په شکل کې سنه صدا. نو چې کله دغسې ده وس په دې کې انسانان اوسیږي، ملکونه دي، په دې کې دریابونه دي،
او دا هر څه نو چې کله ګول نو ګول شي لپاسه په سره شیخ خوده کې دی شي لیکن لاندې په څنګه دی بال راواخلې نو بال باندې لپاسه ته وړ کې څومره چې هغه باندې راضي اپی خوده شي لیکن په ډډه باندې خو نشي خوده لاندې خو په نشي لاندې خو ته نشي خوده چې هغه په لاندې کې دی او هغه ورځيږي نه څونه کیږي الله رب عزت یا نظام جوړ کړل منګه ځان توایو منګه سیده یو وز زمنګ نه لاندې چې بالکل مقابل کې دین هغه امریکا دا نو اس امریکا ته چې ګوره نالته کې زمنګ هم زمکه باندې خپېدي دا هم په زمکه خپېدي نو کومه ځان ته صحیح وایو نه غوته نسکور وایو بل هغه نسکور دی په زمکه پورې ختی دی نو داغو خپې هم په زمکه دي زمنګ خپې هم په زمکه دي ناغه نسکور روان دي او جو دین نسکور الټا روان دي که نسکور روان دي کا نو دا سه حال له داغي دغه سه دا د بل طرف ته چګوره نو بازي پډړه باندې دي نو پډړه باندې نو دا بیا د سړي چې د ارتاوي کې ښا دا سړي سړی وځ دا وځي دغه ارتاوي چې ګوره وتا نو دغه سه بخکاری لیکن الله رب العزت دا سه نظام جوړ کړل چې هغه ځان تسید وای ښا چې کوم پډړه روان دي هغه ځان تسید وای امریکای عالم ځان تسید وای هو الذی مد الارض الله ذات ته چې غړولې د سمکا وجعل فيها رواسي او خود دي په دې باندې دران غرونه وانهار او نهرونه دي دا نهر چې د وبدي چې دلته کې سمنګ دا وګوري نه دا په پسمکه باندې خوراوانی دي نال دغه چلاندې امریکا کې ګوره دریاب ګوره سین ګوره ناغه الټا دی ښا نو پکار دي توشي تویږي نه ا دې وبو د اسمکه پورن ختی دي زمکه کې داسې او کشش الله پیدا کړل هر شی پورن ختی دی لکه څنګه چې یو مغناطیسي او هغه پسې ته د میخونه راواله نو ګول چاپ پیرا په پورن ختی ارتاوی کی دي نه ومن کل ثمرات او د هر قسم میوونه جعل فيها زوجين اثنين غرزول الله پدې کې جوړی چی دوا هر قسم چې ګوره دا څومره میوه چې ګوره نو دا جوړی دي دنیا کې چې څومره شیدونه ګوره انسانان ګوره جوړی دي نر ماده پدې ونو بوټو کې چې ګوره نو پدې کې نرم ماده دي پدې بازي ونو کې داسې دي چې هغه جدا دي نری جدا ده ماده جدا ده لکه په کجوره کې نر جدا ده ماده جدا ده دانګې په اسم په رنځړو کې چې ګوره نو نر جدا ده ماده جدا ده لیکن چې اوس دینور ته ګوره شل تعالی کې ګوره په مانو کې ګوره نو یو ونه به پای کې نر بومي ماده وبکیمی یوې څنګه ته ګوره هغه بنري بلې څنګه ته چې ګوره هم ماده دا الله رب العزت نظام دی دا سه په هر شي کې دا سه جوړې نو نر او ماده په هر سکې دي جوړې دي یو شلیل النهار راغړې الله شپه پورس باندې نورز پشپ باندې راشي تک تور تیار شي ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون یقینا پدې کې خامخا نخی دا قوم د پاره چې د فکر نه کارلی وفي الارض قطع متجاورات او پسمګه کې الله پیدا کړلې ټوکړي دي یو بل سره جوخته وا جناتون او باغون دي من عناب انګور وزرعون او پسنوي ونخيل او کجوري دي سنوان او غیر سنوان چاغه ډېرو سانګو والدي او ډېرو سانګو والنا بعضي بکیری چې هغه ډېر سانګي دي سن داغه مثال ته وي کله وي العام سن وابيه دلته د دې زیل یو ده نکه یو ده نو د نکنه بیا دوتنه پیدا دي درې پیدا دي نو دا چې د دین بیا څوک پیدا شي نه دا کم چې مشران دي نو دای بیا ترونه نو یې تر دا د او د پلار د دو زیل یو ده نو یوې زیل نه دا دوتی غو راختلی نو څنګه غنی دي یو د بل سن ودا
نو سنوان و غیر سنوان چې سانګ والدي مختلف سانګ والدي و غیر سنوان او داسې چې سانګ وال نه دي. نو بعضې سانګې ډېرې شوي دي، بعضې نه دي. بعضې ونې چې ګورې چې زیله یوه ده او چې د ځمکې نه لږ راچوتې شي نو دوه شي، کله درې شي، کله زیاتې شي، بره چې لاړ شي نورې څانګې پکې جوړې شي. او بعضې صرف یو دقسې یو بوټی وخیږي، یو ونه بس. سنوان و غیر سنوان یسقا بماء واحد، اوبو کولی کېږي دا په یو قسم اوبو باندې. ونفضل بعضها علی بعض فی الکل، غوروالی ورکړلی مونږه. ونفضل غوروالی ورکو مونږه بعض د دې نه په بعضې باندې، په خوند کې، په خوراک کې. خوند خوراک کې یو د بل نه ښه دی، خوږ دی، بدل دی، خوند بدل دی. د چا یو خوښي، د چا بل خوښي. نو د چا کچه خوښي او د چا پوخ خوښي، د چا شین خوښي او د چا سور خوښي، پوخي خوښي. نفصل بعض علی بعض فی الکل، دارنګې په خوند کې بعضې یو شی یو میوې خوښه ده، بعضې بل چا بله خوښه ده. ان فی ذلک الآیات، یقینا په دې کې خامخا نښې دا قوم دپاره چې د عقل نه کار اخلي. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، کته تعجب کې د دې په دې کار باندې چې دې تا نه مني، تا باندې ایمان نه راوړي. فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، نو عجب تعجب والا دا خبره ده دي. اذا كنا، دی دا خبره کوي، اذا كنا ترابا، کله چې موږ خاورې شو. انا لفی خلق جدید، موږ به په نوې پیدایش باندې بیا پیدا کولی کیږو. اولئک الذین کفروا بربهم، دا کسان دي چې کفر یې کړی، انکار یې کړی د خپل رب نه. واولئک الاغلال فی اعناقهم، دا کسان دي چې توقونه به د دې په سټونو کې. واولئک اصحاب النار، دا کسان جهنمیان دي، هم فیها خالدون، دي به په دې کې همیشه. ویستعجلونک بالسیئه، دا خلق تا دې سره غواړي ستانه عذاب قبل الحسنه، مخکې د توحید د منلو نه. توحید یې نه دی منلی، د هغې نه مخکې دې عذاب غواړي، مرګ غواړي، قیامت غواړي. ویستعجلونک، تا دې سره غواړي دي ستانه عذاب قبل الحسنه، مخکې د نیکۍ کولو نه. نیکي کړې نه ده، هلکه د مرګ غواړي، نو مرګ ته چې سړی غواړي نو څه تیاري خو کړي که نه، تا څه تیاری کړله. وقد خلت من قبلهم المثلات، او یقینا تیر شي دي مخکې د دې نه شرمونکي عذابونه، داسې عذابونه چې مخ ولوران کې پوزه، خلا، سترګې، غوږونه، دا هر څه ولوران کې. دې ته وایي شرمونکي عذاب، دې ته وایي مسله. مسله د انسانانو دپاره چې د بل انسان کوي هر څوک چی، دا ممنوع ده، دا به نه کې، کافر دی، دا مسله به نه کې. چې ته وله مخ وله وران کې، سترګې ته وباسې، پوزه ته کټ کې، شونډې ته کټ کې، غوږونه ته کټ کې، دا د کافر سره کول هم منع دي، دا به نه کې. مخ باندې گزار به نه ورکې. او کله کله داسې وشي جنګي کافر سره جنګي، نو هغې کې دا خبرې بیا کېږي، په جنګ کې مړی کېږي بیا نو. لیکن چې د سړی په اختیار کې شته نو داسې به نه کوي چې مخ له گزار ورکې، داسې به نه کوي چې مخ وله وران کې، شکل وله وران کې، داسې به نه کوي. دارنګې مخ وله تور کې، دا هم نه دی خو، دا هم ممنوع دي. دارنګې بعضې خلک کم چې دا مخ صفا کوي، نو دا هم دغې مسلې په شکل کې په حکم کې بعضې علماو لیکلي چې دا ناروا دي په دې شکل، په دې وجه باندې چې دې ته مسله وایي. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ، یقینا ستا رب مغفرت والے د خلقو دپاره، علی ظلمهم، باوجود د ظلم د دینا، دی ظلمونه کوي او الله رب العزت دی ته بیا بخنم کوي. وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، یقینا ستا رب دی خامخا سخت عذاب ورکوونکی. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، دا خلق وایي، هغه کسان وایي چې کفر یې کړلی، ول نه نازلېږي په ده باندې آیتونه د رب د طرف نه. انما انت منذر، یقینا ته خو یې یره ورکوونکی، ولکل قوم هاد، او د هر یو قوم دپاره هدایت کوونکی دی، لار ښودونکی دی. الف لام میم را،
تلک آیات الکتاب دا آیاتونه دي د کتاب د قرآن والذي انزل الیک واغه څه چې نازل شوي دي تا ته من ربک ستا د رب د طرف نه په حق دي ولکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن اکثر د خلکو نه ایمان نه راوړي الله الذي رفع السماوات بغیر عمد ترونها الله غزاد ته چې اوچت کړي دي اسمانونه بغیر د ستنې نه چې ته ګورې ثم استوى على العرش بیا الله برابر شه ده په عرش باندې وسخر الشمس والقمر الله مسخر کړي نور اسپومي استوا د عرش د الله دا الله د شان مطابق دا هغه باندې موږ پوي ګنا الله په عرش باندې ده څنګه ده موږ ته نور پته نشتی بس موږ په دغه ایمان دی چې الله په عرش ده کل یجری لاجل مسمى دا ټول چلیږي په دې ونټه مقرره پوره یدبر الامر الله تدبیر کې د کارونو یو فصل آیات تفصیل سره بیان آیاتنا لعلکم بلقاء ربکم توقنون دا پار دی چې تاسو په ملاقات د خپل رب باندې یقین ولرئ وهو الذی مد الارض الله غزاد ته چې وړولې د ځمکه وجعل فيها رواسي ونهارا او ګرځولې دی په دې کې درانه غرونه او نهرونه ومن کل ثمرات او د هر قسم میوونه الله پیدا کړی په دې کې جعل فيها زوجین ګرځولې په دې کې جوړې چې دوا یوش اللیل النهار راغ وړی شپه په ورځ باندې نفی ذلک الآیات لقوم یتفکرون یقینا پدې کې خامخا نخې دا قوم د پاره چې د فکر نه کارلی وفي الارض قطع او پسمه کې ټوکړي دي متجاورات یو بل سره جوخته و جنات من عناب او باغونه دي د انګورو و زرعون او فصلونه دي و نخیرون کجوري سنوان و غیر سنوان چاغه ډېر سانګوال دي او باز داسې دي چې ډېر سانګوال نه دي یسقا بما واحد او بکول کی په یو قسم وو باندې ونفضل بعضها على بعض نفل كل ورواله ورکو منګه بعض دي لا په بعض باندې په خون کې په خوراک کې ان فی ذلک الایات لقوم یعقلون یقینا په دې کې خامخا نقید قوم د پاره چې د عقل نه کار اخلي وان تعجب فعجب قولهم کته تعجب کې د دې په انکار باندې فعجب قولهم نه تعجب والده د دې خبره ایسا کنا ترابن کله چې موږ خاوري شو اینا لفی خلق جدید آیا موږ با پنه پیدائش باندې بیا پیدا کول کیو بیا برا چتول کیو اولئک الذین کفروا دا کسان دي چې کفر دا کسان دي چې کفر کړل د خپل ربنا انکار کړل د خپل ربنا اولئک الاغلال فی عناقهم او دا کسان دي چې توقونه به د دې په سټونو کې اولئک اصحاب النار دا کسان جهنم یان دي هم فیا خالدون دي وای په دې کې همیشه ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنه او تعدي سره غواړي دي ستانه عذاب مخکې د نیکی کولونه مخکې د توحید منلونه وقد خلت من قبلهم المسلات یقینا تیر شيري مخکې د دینه شرمون کی عذابونه مخکینو قومونه ته ګوره څومره قومونه یې تباشيري وان ربک لذو مغفرة یقینا استعرب مغفرت والده د خلقو د پاره علی ظلمهم سره د ظلم د دینه وان ربک لشدید العقاب یقینا استعرب خامخاده څخه عذاب ورکون کې ويقول الذين كفروا لولا انزل علي آية من ربي او وای دا خلق ویا کسان چې کفر کړل ول نازلېږي په دمای نه خاده د رب د طرفنا انما انت منذر یقینا ته خو ير ور کون کې ولي کل قوم هاد او د هر یو قوم د پاره یو لار خودون کې ده الله رب عزت مولا قران او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي رب الله بني سبحان الله